مانځه کې پاتو ځایونو باندې سجده ده که دا سجده شوې په دې مانځه کې ونه کړه د دې مونځ ختم شوی دی تللی دی دا د خپلو بچو د خپلو خاوندانو په ذریعه دا ولیږو او دا ته یاد کړو ولې چې په تر د واجب خو واجب پیژنې نو تر څه ته وایي واجب څه ته وایي وایي ست مې عادت دی څوک د لاسه رانیولی نشم ست مې عادت دی څوک د لاسه رانیولی نشم او د قرآن معین به دې له په خپله راځي نحمده ونصلي علی رسوله الکریم عزتمندو الله جل جلاله شکر موږ او تاسې ادا کړو چې الله جل جلاله خپل کور ته د قرآن د ختم دپاره موږ او تاسې راوستو وایي ست مې عادت دی څوک د لاسه رانیولی نشم ست مې عادت دی څوک د لاسه رانیولی نشم او د قرآن معین به دې له په خپله راځي څوک چې په قرآن باندې معین هغه په خپله راځي یو اصحابي سره یوه زنانه بنده کړله او ډېره ښایسته وه ډېرې نخرې مخرې ورته وکړلې څو شپې ورځې تېرې شولې خو چې بیا هغه جنۍ ورته وایي وایي ته انسان یې که ته څه شی هغه وایي وه ظالم یې چې کومې سترګې په قرآن لګېدلې هغه په نامحرمه نه شي لګېدلی زما عزتمندو د کومو زنانو سترګې او د کومو نارینهو سترګې چې په قرآن لګي دا چېرته په نامحرمه نه شي لګېدلی چې موږ او تاسې د قرآن تلاوت کوو زمونږ او ستاسې یو شی د دنیا نه نه ځي زمونږ او ستاسې یو شی د دنیا نه راسه زوی کیني او نه راسه ښځه دا یو د الله کلام دی چې د سینې او د کفن تر منځ به کیني او د انسان په شکل کې به ولاړي عذاب که د خپو نه راځي دا به ورته ګوري د کوم اعمال نیکي لیکلي به منې کې د ښی طرفه وایي د ده نه به دا خپل مرده تپوس وکړي ته څوک ولاړې داسې ښایسته شکل کې ولاړې وایي دا به زه ستا قرآن یم چې کله به د شپې ویلم او کله به د ورځې ویلم اوس ته زما کتل چې د کوم طرفه عذاب راځي چې زه د هغې نه منې کوم خو تا عمال کړي وو او دا چې زه به ستا اوس ځم او تله عملنامه کې به کښېنم زما ورونه او بیا به الله ته عرض کړي یا الله د زه د شپې ویلم د ورځې ویلم دله جوړه ورکړه هغه به ولې جوړه ورکړي بیا عرض وکړي یا الله جنت وله ورکړه جنت به هم له ورکړي وایي بیا اوس په جنت کې ول اعلی مقامات ورکړه زما ورونه موږ په خپلو بچو باندې قرآن ویو په یو بسم الله باندې الله پاک شپږ کسان بخي ویو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم زه مو بخلم او زما مور پلار یې وبخلم تاسې هم بخلئ ستاسې مور پلار یې وبخلم نو څه دی خیال دی چې ټول قرآن سړی وایي دې له به الله جل جلاله خو څه ورکوي نو زما اواز چې کومې خویندې اوري او که میندې اوري او که زما ورونه اوري قرآن ویو قرآن له غاړۍ ورکړو اوس لکه مولوي صاحب چې لیلة القدر په دې رمضان کې دی څوک د ماښام او د ماخوستن په منځ کې الف لام میم سجده او تبارک الذي وللیدل الله پاک د لیلة القدر ثواب ورکوي موږ څومره اسانه کړي 6 منټه به نه وړي او چې یو سورت یاسین ولولي الله پاک ول د 10 قرآنونو ثواب ورکړي او چې سورت واقع و سورت انا د استاد لبه بیا هیڅ ترک نه کوي بغیر د ماله به مالدار بغیر د بادشاهي نه به بادشاهي بغیر د قام د قبیلې نه به ته یعنې اوچتې نو چې موږ قرآن لغاړی خپل بچي قرآن پې ویو خپل مشران چې دی موږ او تاسې د الله په لاره کې وځو وایي 3 کسان دا د الله په رحمت کې دي 3 کسان د الله په رحمت کې ګیر دي چې یو هر فرض مانځله جومات ته ځي هلکه ځوانانو زه به که نه وځو هر فرض مانځله جومات ته او یو په کور کې سلام کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا کور د جنت شاخ دی ولې چې جنت کې سلام دی په صورت واقع کې راځي او د کور کې سلام دی چې کور کې موږ سلام کوو او دریم د الله په لاره کې تشکیلونه خپل مال جان اولاد دا چې دی موږ او تاسې د الله په دین باندې ولګو خپل دین د الله دین یاد کړو زما ورونو بیا به پې چلېږو موږ یاد کړی نه دی په دې مانځه کې خویندې زما د اواز اورې کورونه په دې مانځه کې پاتو ځایونو باندې سجده ده که دا سجده شوې په دې مانځه کې ونه کړه د دې مونځ ختم شوی دی تللی دی د مینځه دا د خپلو بچو د خپلو خاوندانو په ذریعه دا ولیږو او دا ته یاد کړو ولې چې په تر د واجب خو واجب پیژنې نو تر څه ته وایي واجب څه ته وایي په تر د واجبو سجده ده دا په نارینه هم ده دا په زنانو هم ده نو دا چې موږ او دا تاسې یاد کړو بله دا کلمه موږ او تاسې ویو لا اله الا الله محمد لا اله نه ده لا اله الا الله محمد رسول الله معنی دا ده چې نشته د لایق د عبادت بغیر د یو الله نه
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د کلمې مقصد دا دی د ټول مخلوق نه د نه کېدو یقین د کلمې ته چې دا کوم چې لام لګېدلی زما ورونه دی د الله د وجود نه ما سوا ټول طاقتونه ختم کړي دي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو کې لکه تاسو د ټول قرآن پرې د یو سورت اثر وي تا ته خپل پته ولګي والعصر ان الانسان الله پاک وي د انسان په تاوان کې دی الا الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي وعمل صالحان بیا د نبی علیه السلام په طریقو چلېږي یوازې په ایمان نه پر نشي تللی یوازې په ایمان دا نشي تللی چې څو عمل صالح کړی نه د جنت خپل نبی طریقې خپلې کړې نه ولا خوراک او څښاک او د خولیا او لباس تا د نبی علیه السلام طریقه نه جوړ شوی بیا چې دغه وکړو بیا به څه کوي بیا به وتواصوا بالحق دا به حق بیانوي اوس ایمان یې راوړ عمل صالح اختیار کو اوس به دا څه کوي دا به حق بیانوي چې حق بیانوي نو دته به ضرور درې نسبت کې خبره څوک وزګار شوی څوک څه کوي وتواصوا بالصبر دا به په صبر کوي نو دی چې دا انسان مکمل شو او زمونږ چې د مشران څومره کسان دي موږ داسې لال شو په تبلیغ کې د الله بلاره کې وضو بل منځات کو په دې منځونو کې د زین دي الحمد لله سیدا ک الحمد لله ټول خامیان تعالی دي انعمت او په انعمت کې څومره فرق دی انعمت ما تا انعام کله انعمت ما د معنی کله نو دې کې منځونو کې ډېر زین دي نه اوس اورینو دا د چې موږ تاسو ته د خبرو ډېر غټ خیال وساتو الله جل جلاله خو دې خبرو موږ د عمل کولو توفیق راکړي الله دې د هر قسم آفات او مصیبات او تکالیف او شرونو قهرونو غضبونو پتنو لانجو کډو کډلو ظالم د ظلم د هر څه نه وساتي اللهم ربنا آتنا